أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نئے درس کی انشاءاللہ العزیز सूरत बरात, सूरत तौबा, पारा नंबर 10, रुको नंबर 1, आयात नंबर 1 और 2, दवा आयातों वेले की दिन वक्त के सूरत अनफाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फज़ल करम सर इख्तिताम तो रसीदो कम कमे को तयशे अल्लाह रत ने मुआफ़ की उस देज़े न सूरत बरात ने आगा सूरत तौबा शुरू की अल्लाह जल्ल जलालुहु दې دا په خیر عافیت سره چې دی نو هغه اختتام ته ورسوي او دا چې کوم مقصود د پاره نازل شوی دی الله رب العزت د پاک باندې مونږ راولي. سورت برات دا په ترتیب قرآني سره د سورت انفال نه وروستو او د سورت یونس نه چې دی نو هغه مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت د سورت مائده نه چې نو هغه وروسته نازل شوی دی. د وشانتی سورت برات دا په ترتیب قرآنی سره 9 نمبر سورت دی او په ترتیب نزولی سره 113 نمبر سورت دی. د سورت کې نو هغه 129 آیاتونه دي، 16 پکې رکوګانې دي او 2467 پکی کلمات دی، 2467 10,000 سے زینو آغا پکی حروف دی. دا صورت تسمیت الکل بی اسم الجز دا قبیل ندی دیچنینو آغا شروع آیات کی براعت ذکر دی نو زکا دی صورت تا صورت برات ویلے کی گی او دی صورت تا جنینو آغا صورت توبہ هم ویلے کی گی زکه بده کې د مسلمانانو د توبې چې نو هغه ذکر دی ورست اخره کې براشي نو زکه د صورت ته صورت توبه هم ویل کېږي. د دې صورت چې نو هغه د ماقبل سره ربط او مناسبت نو وخت کې صورت انفال سره ربط او مناسبت ده نه چې په هغه کې د جهاد مضمون او د مالی غنیمت د تقسیم بیان ولو او اوس په دې صورت کې هم د جهاد مضمون دی او د صدقاتو د تقسیم چې نو هغه بیان دی د ماقبل سره ربط دی. موضوع د صورت اعلان جنگ دی. وز د صورت برات د چې نو هغه بسم الله الرحمن الرحیم دا ولی نه لیکل شوی حالن کې قرآن پاک کې چې وکتل شي نو 114 سورتونه دي او دغه 114 سورتونو کې د 113 سورتونو په شروع کې چې نو هغه بسم الله ده. ځکه قرآن پاک سورتونه چې دی نو هغه اکثر دا ټول په یو ځای نه دي نازل شي، موقع متعلق چې دی نو هغه ټیم په ټیم د دغه صورت صحیح سره نازله شوې ده. خو دغه سره چې دی نو هغه جبریل علیه السلام چې کم آیات ته به راوړلو نو حضور علیه السلام ته به ووایي چې دا په پلان کې صورت سره چې نو هغه دا تعلق ساتي دا د پلان کې صورت چې نو هغه آیات نه بیا به چې کله دغه صورت پوره شولو نو نوې صورت چې به شروع کېدو نو جبریل علیه السلام ورته وس بسم الله چې نو هغه وایي دې نو وس دا د بل نوې صورت چې نو آغاز کېږي. نو په دې صورت کې چې نو هغه دغه تذکره نه و حضور علیه السلام نه منقول نو ځکه دې کې بسم الله نشي لیکل کېده. جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ راشد سویم چې هغه نو هغه 3 نمبر باندې خلیفہ راشد ولو دا وی چې کله د قرآن پاک مصحفي شکل کې زما استا مخ د چې کم د دې غته په شکل کې ښکاری پاڼو په شکل کې نو د مصحف ته چې نو هغه منتقل کولو نو چې کله سورت برات رالو نو دې ته د بسم الله په هغه په قدر زی چې نو هغه خالی پرې خودو بسم الله چې نو هغه په کې ونه لیکنه. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه تاسو کو حدیث خلاصه ترمذی شریف چې نو هغه روایت د کتاب التفسیر نو دا وی د تاسو کو چې امیر المؤمنین تاسو دې صورت ته چې نو هغه بسم الله ونه لیکل ولی نو هغه ورته په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بسم الله نه د منقول جزء کوم ونه لیکل نو دې وجنه دویمه چې نو هغه وجه ده
چې دا صورت چې دی نو هغه وکتلی شي نو دا د سیاق او سباق نه چې دی نو هغه داسې معلومیږي چې لکه دا صورت چې دی نو د صورت انفال جز وي ځکه د هغې کې هم د جهاد چې دی نو هغه مضمون هغه ترتیب راغلی او په دې کې ورسره هم دقه شانتې دی نو دا د هغې مضمون د هغې سره دی نو په دغې وجه باندې مونږ بسم الله ونه لیکله چې کیدی شي دا چې دی نو هغه د دغه صورت چې دی نو هغه څه وي مضمون وي نو په دغې وجه باندې د هغې په وجه مونږ دی کې بسم الله چې دی نو هغه ونه لیکله او بیا د خالي ځای مو پکې په دې کې پرېښودی دی مصحف عثماني کې په دې کې به خالي ځای نو دا د دې دپاره دی که چېرته دا چې دی نو هغه جز نه نو چې بیا د هغې سره خلکو ته پته لګي چې او دا جدا صورت دی او دغه چې دی نو هغه جدا صورت دی بیا یو قول چې دی نو هغه پکې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه د هغوی هم منقول دی هغه وایي چې د صورت برات صورت توبې ته بسم الله نو دا د دې وجې نه ده لیکلی شوي چې بسم الله چې دی نو هغه د امان دی تفسیر مدارک کې چې دی نو هغه یې لیکلی دي ځکه چې دی نو هغه ان بسم الله امان بسم الله چې دی نو هغه امان دی وهذه سورة نزلت لرفع الامان او دا صورت خو چې دی نو هغې امان د هغې د چې نو کم امن یې ورکړو نو د هغې امن چې دی نو هغه د ختمېدو دپاره نازل شوی دی نو ځکه چې نو هغه د هغوی یو احتمال ذکر کړی نو د دې وجې نو د دې صورت په منځ کې چې نو هغه بسم الله دې ته نه ده لیکلی شي اوس بعضې خلکو چې نو هغه اکثر دا عوام کې دا خبره مشهور ده چې صورت توبې ته بسم الله چې نو هغه ځکه نه ده لیکلی شوی چې په دې کې د جهاد ذکر دی نو دا خبره چې نو هغه سراسر خطا ده ولې دې نه مخکې په صورت انفال کې د جهاد ذکر ونه شو دا کې هو بسم الله صورت فتح کې چې نو هغه د جهاد ذکر دی بسم الله پکې ده صورت بقره کې چې نو هغه ذکر او بسم الله پکې و صورت محمد کې چې نو هغه جهاد ذکر دی بسم الله ورته ده نو دا اسی عام خبر ده بعضې خلک دلته چې نو هغه په دغه وایي اعوذ بالله به وایي اعوذ بالله اعوذ من غضب الله یا چې نو څوک وایي اعوذ من غضب الجبار چې نو هغه وایي نو دا ګوره خطا دی بدعت دی ځکه د الله د پیغمبر نه چې کم کار ثابت نه نو هغه نشي ویلی بس څنګه دی هم دقه شانتې بوي اوس د دې متعلق چې دی نو هغه حکم څنګه دی نو زموږ جمهور علماو په نسبت باندې دی چې کله صورت شروع کې نو د دې دوه حالت دی یا به چې دی نو ابتدایي تلاوت او ابتدایي صورت وي لکه اوس مونږ چې څنګه شروع کوله چې ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت ولو نو چې کله ابتدایي تلاوت او ابتدایي صورت وي نو دې ته اعوذ بالله هم ویلی شي او بسم الله چې دی نو هغه ورته هم ویلی شي دا دواړه چې دی نو هغه ورته ویلی شي خو که چېرته چې دی نو هغه داسې درمیانې تلاوت چې دی نو هغه دا راشي نو درمیان تلاوت چې کله راشي نو بیا هر صورت ته چې نو هغه بسم الله شته اعوذ بالله نشته سوا چې نو هغه د صورت توبې نه صورت برات نه لکه اوس تا سبق ویلو او تا دې سو وی چې نو هغه ان الله بكل شيء علیم نو بیا به ډایرک وی براءت من الله ورسوله بسم الله اعوذ بالله وبکنه او یاد دې صورت په درمیان کې تا سبق بس کو رکو دی وی دو دی وی درې دی وی پنځه دی ویلو او بیا دې نو هغه سبق دی بس کو بیا دې دوباره سبق را واغستو بل یو ټایم چې نو هغه وی نو بیا ورته هم اعوذ بالله به هم وی او بسم الله به هم وی ځکه چې نو هغه حکم دی چې کله تاسو نو هغه سبق شروع کوئ قرآن چې نو هغه حکم دی مخکې راځي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله متعلق حدیث مبارکه کې راځي کل امر زبال هر هغه کار چې هغه محتم بشان وي لم يبدا ببسم الله فهو افطر یو کې اخطا یو کې اجزم راځي چې هغه کار چې نو هغه هر هغه کار چې هغه بسم الله سره شروع نشي نو هغه بیا لنډې بوچې بے برکت وي نو اعوذ بالله بسم الله چې نو هغه ورته ویل کېږي بیا دا خدای دې پر چې نو هغه دغه تحقیق شو وزدن نو هغه دا آیات نو د دې اولنې رکو پنځه شپږ آیاتونو پیژندل دا په یو څو واقع باندې چې دی نو هغه منحصر دی نو موږ به د هغې د اسانتیا لږ ټوټې کوشش وکړو چې زموږ په سمجھ کې بیا چې دی نو هغه د آیاتونه راشي نو کله چې دی نو حضور علیه الصلاة والسلام دعوت ورکوم مکې مکرمه کې و بیا د هغې نه وروسته هجرت وکړلو بیا د هجرت نه وروستو نبی علیه الصلاة والسلام په سن 6 هجرۍ کې چې نو هغه د عمرې دپاره تشریف یوړو نو زه 1400 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین وسره دي اوس چې کله دوی چې نو هغه عمرې له لاړل نو په مقام حدیبیه کې د هغې کې چې نو هغه نبي علیه الصلاة والسلام احصار وشولو کافرو چې نو هغه وی تاسو به نه راځئ مخکې چې نو هغه واقع موږ ویلي وه تفصیل سره نو چې کله دغه ټول وشول نو بیا هلته چې نو هغه څه چل وشولو
معاهده وشوله نو په هغه معاهده کې نو هغه دا خبره ته شوله چې تاسو به سکال عمره نه کوئ کال به کوئ اسلحه به ځان سره نه راوړئ کم چې تاسو د حفاظت دپاره راوړئ کاش کې بدن نه زمونږ د طرف نه چې څوک مسلمانانو هغه تاسو پسې مکې نه مدینې ته درالو هغه به واپس را لېږئ ستاسو نه چې څوک رالو هغه به موږ نه درلېږو دې سره چې نو هغه یو عهد یو شرط په دغې معاهدې کې دا مو زمونږ چې کم حلیفدار دی هغه به هم د دې شرایطو پابند وي او ستاسو چې کم حلیفدار دی نو هغه به هم د دې شرایطو پابند وي او زمونږ او ستاسو په منځ کې لس کاله پورې به چې نو هغه جنګ بندي موږ به او تاسو به د یو بل سره لس کاله پورې چې نو هغه جنګ نه کوو کله چې دا وشولو نو دغه سره چې نو هغه یو پکې دا خبره هم وشوله که څوک زمونږ سره حلیفدار کېدل غواړي زمونږ مرګستیا غواړي جو زمونږ دی کوي او که ستاسو څوک مرګستیا کول غواړي جو د هغه د ستاسو وکړي نو په دغه وخت کې نو هغه دوه قبیلې وي یو بنو خزاعه او دویمه چې نو هغه بنو بکر چې نو هغه مخکې موږ په دې سورت انفال کې د هغوی هغه قصه کړو د هغوی په مشر په شکل کې چې شیطان راغلو نو بنو بکر چې نو هغه د مکې د قریشو حلیفدار شول او بنو خزاعه چې نو هغه دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې نو حلفداري وکړه نبی علیه الصلوة والسلام حلیفدار شول اوس چې کله دای وشولو نو د یو کال پورې سن 7 هجري پورې چې نو دوی په دغه معاهده کې د یو طرف هم چې نو هغه ګډ بډ رانه بیا حضور علیه الصلوة والسلام په سن 7 هجري کې چې نو هغه عمره القضا وکړله خپل عهد معاهده مطابق چې نو د هغې پابندۍ کې بیا چې کله دې ځای نه واپس نبی علیه الصلوة والسلام لاړو نو د حضور علیه الصلوة والسلام د واپس د تللو نه وروستو 15 شپږ میاشتې چې کله تېرې شولې نو د قریشو چې کم حلیفدارو بنو بکر نو دې دې چل وکړو چې د حضور علیه الصلوة والسلام چې کم حلیفدار ول بنو خزاعه نو دې په هغې باندې د شپې حمله وکړه او د بنو بکر په زورور او تیز هم ولو قریش چې نو هغه ولګېدل د هغوی له مالي جاني اسلحه هر طور باندې چې نو هغې امداد وکړو نو چې کله دغه امداد وکړو نو د شپې د دغه شان معامله د حضور علیه الصلوة والسلام دومره فاصله کې چې نو هغه موجود دی هغه ته به څه پته لګي نو په دې کې د بنو خزاعه ډېر تاوان وشو کسان یې پکې ډېر مړه شولو نو دوی بیا د هغه ځای کې چې نو هغه دغه واده چې نو هغه دغه شان دوی غدر وکړلو نو چې غدر یې وکړو نو بنو خزاعه چې نو خپل کسان نبي علیه الصلوة والسلام پسې ورولېږل دوی دغه شان چل کړی دی موږ ستاسو حلیفدار یو تاسو زموږ چې نو هغه مرسته وکړئ او دلته خو دوی چې نو په احد او چې نو بدر کې دغه شان چې نو بلې نورو غزواتو کې خو حضور علیه الصلوة والسلام او د صحابو مټ خو دوی لیدلو نو قریش په هغې باندې هم لږ دباول بیا حضور علیه الصلوة والسلام خفیه طور باندې چې نو د دوی خلاف چې نو هغه د څه وکړلو د جنګ چې نو هغه تیاری شروع کړو چې دوی خو اوس اسیم لوز مات کو نو چې ماتې کو نو موږ به هم اوس دغه خفیه طور باندې چې نو هغه دا وکړو نو دوی د حضور په خاموشتیا سره نور هم چې نو هغه ویرېدل نو د هغه ځینې خپل مشر چې نو هغه ابو سفیان چې د هغه لا رضی الله تعالی عنه نه و شوی نو د هغې راولېږلو نو هغه د څه وفتو کسانو سره چې نو وفد جوړ کړو رالو د مکې مدینې منوره کې چې کم کبار لوی چې نو هغه صحابه ولو د هغوی ته ووایي چې یاره دغه شان زموږ نه غلطي شي موږ راغلي او خپل دغه عهد چې نو برقرار ساتل غواړو د هغې تجدید کوم صحابه خو ته اسیم د مخکې نه قهر و ځکه دوی چې نو هغه مختلف ظلمونه کړو هغه ورته یار په دې کې سره موږ چې نو هغه مرسته نشو کولی نبي علیه الصلوة والسلام لرل الله پیغمبر ورته وایي چې اوس په دې کې هېڅ هم نه کېږي تاسو چې نو هغه بیا غدر کړی دی اوس د دې د طرفه چې نو هغه نور په دې کې څه نه کېږي الله د طرفه چې نو هغه حکم راغلی دی اوس چې کله حکم راغلی دی نو زمونږ او ستاسو تعلق چې دی نو هغه بس ختم شولو دی بیا لاړل بیا په سن 8 هجري کې حضور علیه الصلوة والسلام چې نو هغه په دې باندې لشکر چې نو هغه ورواچولو او په هغې سره فتح مکه وشوله او په هغې کې نو دنیا خلک بیا د هغې نه وروسته چې نو هغه جوق در جوق چې نو هغه مسلمانان شول نو دلته چې اوس په دې کې کم ذکر کېږي نو د څلور قسمه خلق چې نو هغه ذکر کېږي نو یو هغه ول کم چې اوس موږ دغه واقع چې نو هغه تفصیلي ذکر کړله چې د هغوی سره معاهده شوې وه دی بیا دغه معاهده ماته کړله او په دې کې غدر وکړو نو د دې ذکر چې نو هغه آیات نمبر 5 کې دی آیات نمبر 5 دې چې نو هغه وګورئ دی کې دی فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد نو دوی ته دغه اعلان چې نو هغه په سن 9 هجري کې وشولو او دغه اعلان سره دغه ختم شولو خو چونکې دغه ورځ چې نو هغه د اشهر الحرم
نو ځکه دوی ته چې نو هغه د قمیات میلاو شو. دویم قسم چې دی نو هغه مشرکان ولو چې کم کسانو چې دی نو هغه څه چل وکړلو د هغوی چې دی نو هغه څه دی. دویم قسم هغه ولو چې کم کسانو سره چې نو د الله پیغمبر معاهده کړې وه او دغه معاهده چې دی نو هغه د هغوی سره څه دا د یو وخته پورې وه. نو دغه کې دی نو هغه دوه قبیلې دغه کې نه توبه. دا اولنی د دې متعلق چې نو آیات نمبر 4 الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. نو دا وس دغه دویم قسم دی. دې سره د الله پیغمبر چې نو هغه څه کړوله معاهده یې کړوه. اوس دې سره کومه معاهده چې نو هغه شی وه خو دغه معاهده چې نو هغه ټیم معلومه کم وخت کې چې نو هغه دا صورت نازل شو صورت برات. نو د دې چې نو هغه د دوه قبیلې وي. یو چې نو هغه وه د بنو کنانه چې نو هغه دوه شاخونه ولو بنو زمره او دویم چې نو هغه بنو مدلجو. دې دوه چې نو هغه په دغه کې په خپل عهد یې نو مات کړی نور څه چې نو هغه هم نو ول کړي. نو دې دوه په خپل برقرار ول. دغه وخت کې د دې په معاهده کې 9 میاشتې چې نو هغه پاتې وي. نو د دې سره چې نو هغه آیات نمبر 4 کې دغه ذکر دی چې د هغوی خپل دغه عهد هم نه دی مات کړی هغې خلاف ورزي هم نه دی کړی. نو د دې سره چې نو هغه د اعلان جنگ چې د کم وخته پورې بند دی نو تر کومې پورې چې دغه معاهده ده چې کله معاهده پوره شوه نو بیا به زمونږ او د دوی چې نو هغه نوره خبره ختمي. دریم قسمه چې نو هغه ولو چې د هغوی سره معاهده شوې وه خو د دغه معاهدې څه تعین نه و شوی چې یا به دا دومره میاشتې یا به دوره ورځې یا به دوره کلونه. او څلورم قسم چې دی نو هغه ولو چې د هغوی سره چې دی نو هغه د هغې مشرکانو کافرانو سره د سره معاهده چې دی نو هغه شوي نه وه. نو په دې آیات نمبر 1 او 2 کې د دغه 3 او د 4 چې دی نو هغه ذکر دی چې چا سره معاهده چې دی نو هغه بلا تعینه شوې وه او دویم هغه چې د چا سره معاهده چې دی نو هغه شوې وه د هغو سره د سره معاهده نه شوه. نو دې ته الله پیغمبر چې نو هغه دغه اعلان وکړلو براءة من الله ورسوله بیزاری اعلان چې دی نو هغه د الله او د الله د رسول د طرف نه الی الذین عاهدتم من المشرکین هغه کسان چې د هغوی سره تاسو عهد کړی دی نو د هغوی ته دغه وایي چې زموږ او ستاسو دغه عهد ختم شو. فصیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله. استاد د پاره چې نو هغه دوه خبرې زمکه کې دا 4 میاشتې ګرځي ځکه دغه 4 میاشتې چې نو هغه د میاشتې د عزت د دې کې جنگ بندي نه بده کې تاسو چې نو دوه خبرو باندې غور وکړئ یا به د عربونه چې نو هغه جلاوطن کېږي دلته به صرف او صرف یو د الله دین چې دی نو هغه دین اسلامي او یا به تاسو په دې 4 میاشتو کې سوچ او فکر وکړئ چې نو هغه ایمان قبول کړئ. واعلموا انکم غیر معجز الله. په دې خبره ځان پوه کړئ چې تاسو ګوره الله عاجزه کولی نه شئ. که تاسو چې موږ به 4 میاشتو پیدا والو ځان نه به قوت او طاقت جوړ کړو نو ګوره قوت او طاقت چې نو هغه نه جوړولی شي نه په دې باندې کېږئ. وان الله مخزي الکافرین. الله چې نو هغه رسوا کوونکی دی کافرانو لره. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. براءة اعلان دې د براءت من الله د الله د طرف نه ورسوله او د رسول د طرف نه الی الذین ای کسانو ته عاهدتم چې تاسو سره وعده کړی د من المشرکین د مشرکانو نه. فصیحوا پس وګرځئ تاسو فی الارض پس مکه کې 4 اشهر 4 میاشتې. واعلموا پوه شئ انکم چې تاسو غیر معجز الله نه عاجزه کوونکي الله لره. وان الله بشک الله پاک او مخزي الکافرین رسوا کون کې د کافرانو لره.